بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زه یم محمد ریاض مخلص. نن موږ کوم ویډیو جوړو دا زموږ د سبق د ټاپک نه بدله ده، پریکټیکل ویډیو ده. خو ځکه جوړوم چې اکثر زموږ پښتانه ملګري پښتانه وروڼه چې دي بیټریانې واخلي او په ډېر لږ وخت کې دا بیټري خراب شي او که چېرې هغې ایجنسۍ ته واپس کړي د بیټرۍ چې دا وارنټۍ کې دننه ده، خو هغوی بیا هم بیټري ته نه واپس کوي ځکه چې ورته دا د ستا د غفلت د وجې نه دا بیټري خرابه شوې ده. نو د چونکې موږ ساده خلک په دې نه پوهېږي چې دا بیټري په څنګه طریقې سره استعمالو، نو د دې کوم طریقه کار دی هغه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم. انشاءالله تاسو به دې نه ډېره زیاته فایده اخلئ. که چېرې په دې ویډیو کې فایده نه وه نو کمنټ کې تاسو په تنقید هم کولی شئ، خو بهرحال انشاءالله دې کې به تاسو ته خامخا پیدا کېږي. نو دا ما سره دوه بیټریانې اویلیبل دي دلته. یو دا ریډ کلر د ریډ ډبي والا بیټري ده او دویمه چې دا ما سره دا بلو کلر بیټري ده. نو د دواړو بیټریانو ما ځکه ایښي دي چې د یو بیټري بالکل فرش ده، تازه نه وي، هغسې تقریبا د دې 5-6 ورځې کېږي، بالکل تازه بیټري ده. او د دویمه چې کوم ده تقریبا د دې یو کال یو نیم نه زیات کال ټایم شوی دی، تقریبا 2 کاله د دې پوره شوي دي. نو زه به تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایم چې زړه او د نوې بیټرۍ د دې د تیزابو چیکینګ به څنګه کوو. لکه اکثر موږ بیټري واخلو او هغې تیزابو چیکینګ موږ څنګه کوو چې موږ ته پته لګي وقفې سره موږ دا چیک کوو چې زموږ د بیټري ډېر ټایم پورې کار وکړي. نو د هغې چیک کولو دپاره یو ماشین استعمالیږي، ماشین خو نه دی، ډیوایس، او په عام پښتو کې موږ ورته ګیج وایو او په انګریزي کې د هغې نوم دی هایډرومیټر. زه تاسو ته ښایم دا دې ډبې کې دننه دا هایډرومیټر بند دي، تاسو دلته تصویر کې کتلی شئ دا هایډرومیټر دغه شان شیپ کې. نو د دې هایډرومیټر قیمت څه دی؟ دومره زیات ګران نه دی. نو دا تقریبا په 200 روپۍ به تاسو ته میلاو شي، زیات نه زیات 300 روپۍ نه زیات نه دی. نو دا هایډرومیټر موږ بازار کې هر ځای کې په اسانه باندې اویلیبل دي. اوس که دا هایډرومیټر زه کور ته راوړم نو زه د دې تاسو ته مختلف پارټس ښایم، مختلفې حصې ښایم او د دې د جوړولو طریقه کار هم درته ښایم. اوس چې دا ډبې موږ سره موجود دي او مثال په طور باندې دا هایډرومیټر ما راوړو دوکاندار نه، نو په دې کې ډبې بند به دې کې څه څیزونه ما سره موجود وي. نو زه یو څیز تاسو ته ښایم. دا ډبې چې زه کولاو کوم نو په دې کې ما سره یو غټه شیشه موجوده وي، دغه شان د غټ انجکشن په شان دا شیشه ده. یو ما سره دا پیس موجود وي، صحیح ده. او دې کې دننه ما سره دویمه یو ګول شیشه بله هم موجود ده، دغه شیشه دې ته په انګلیش کې بال وایي. او د دې دوی حصې یو غټه حصه ده او یو ورکوټې، او په دې ورکوټې نری حصه باندې د هغه شان کاغذ هم لګېدلی، دا د کمپنۍ د سایډ نه دي، ټیک شوه. او درېیمه موږ سره څه شی په دې کې میلاویږي، په دې کې موږ غور سره سوچ وکړو، په دې کې موږ ته یو نوزل هم میلاویږي، دې ته وایي نوزل. لکه مثال په طور باندې انجکشن څنګه استنه غوندي دا استنه ده، ټیک شوه، دا نوزل دی. او اخرنۍ حصه د دې چې دا زه دلته ګورم په دې کې دا چې کوم دی دا ربړ غوندې کیپ بال په شان دی، دا دغه شان پریس کولو د وجې نه دی کې هوا جمع شي او هوا بهر اوټ کړي او د واپسې کې ځان سره تیزاب را اخلي. اوس په دا هایډرومیټر موږ جوړو څنګه؟ ټول نه اول به موږ دغه ګلاس دا شیشه راواخلو او ایم سوري دی کې دغه سیز هم دی، دغه شان کیپ دی چې دا هایډرومیټر د دې څه پیدا دا هم زه تاسو ته ښایم. ټولو نه اول به موږ دا په دې په ټاپ باندې ولګو، د دې برنۍ حصه باندې دغه شان به دا بند شي، د ښکتنۍ حصه به د دې کولو داسي، صحیح ده. او دې نه وروسته موږ د کوم ربړ دی دا به د دې د پاسه داسې ولګوي، دغه شان دا نلۍ چې څومره دغه شان بهرۍ دومره پیدا ده، څومره چې دننه ځي هغومره به بیا د سکینګ پاور کمیږي، مطلب دا د تیزابو راښکلو طاقت یې کمیږي. څومره چې شیشه دلته دې حده پورې موجوده وي همدومره ښه ده. اوس په دې کې دننه بیا څه دي، دې نه وروسته دې ته دغه چې کوم بال دی دا یو شیشه ده، دغه شیشه به موږ دې ته ورچوو. خو دې کې به تاسو خیال کوئ چې دا شیشه د نری سیټ چې کم دی د کاغذ والا سیټ دا به د هایډرومیټر ته دننه ځي، دا به ښکته راځي، د کم کې چې مایکه موجوده ده دا به بهر سیټ دی، صحیح دی. دغه شان به دا دې ته انټر شي، په آرام سره به دا انټر کوي ځکه چې مات نه شي، ډېر زیات نازک شي. او په اخر کې به د دې انجکشن به د لوور چې کومه خوله ده دلته کې به دغه فیټ کړی شي. نو دا طریقه کار و د هایډرومیټر د جوړولو. دې نه وروسته دا هایډرومیټر به سره موږ چیکینګ څنګه کوو دا چل تاسو ته زه ښایم. دا هایډرومیټر دی دا به زه دلته داسې پریس کوم
هایدرومیټر یا موږ ورته ګیج وایو یا ورته ستنه وایو د تیزابو چې څه نوم تاسو ته ورته اخلئ. نو دا هایدرومیټر داسې څنګه داسې زه پریس کوم د دې په ځای دا هوا د انجکشن نه بهر وځي. نو چونکې دا خو په تیزابو کې ډوبوي ورپسې کې به ځان سره تیزاب را اخلي. اوس دا بیټریان دي ما سره زه د دې په کتې تاسو خیال وکړئ مختلف سرونه دي پکې دا دي. هر یو سر یعنی هر یو کې ځان له ټنکۍ موجوده ده دغه شان. هر یو حصې کې ځان له ټنکۍ د تیزابو دغه شان په دې بلې بیټرۍ کې هم دا چل دی. نو تاسو به تیزاب صرف د یو ټنکۍ نه معلوموئ، هر یو ټنکۍ به ځان نه معلوموئ ځکه چې یو کې خرابېدی شي کیدای شي په یو ټنکۍ کې خراب شوي په یو کې نه خراب شوی. نو داسې طریقه کار سره به موږ اوس چیکینګ کوو. نو ګورئ ورته زه اول تاسو ته دا چې کومه نوې بیټرۍ ده د دې تیزابو میرمنټ کوم. دا د انجکشن والا سایډ چې کوم دی دا به موږ په دې ټنکۍ ته انټر کو دا شان بدن نه کو. اوس په موږ دا کې پریس کو دا شان چې څومره موږ دا کې پریس کو دومره پریس کولو سره به دی واپسې کې ځان سره تیزاب راخلي. ښکاري تاسو ته دا تیزاب چې راخلي نو تیزابو سره به تاسو دلته ګورئ دی ته چې د کم بال چې کم دی یا موږ دا وایو چې دا دننۍ شیشه ده پکې دا هم بره اوچته شوله. اوس دې ته تاسو خیال وکئ چې اوس موږ به څنګه معلومو چې تیزاب د دې خراب دی ښه دي یا ښه نه دي. اوس به موږ ګورو چې کومه د دې کې درې لینونه دي، یو زیړ کلر دی، یو شین کلر دی او یو سور کلر دی. د زیړ کلر کې کچرې د اوبو لیول د زیړ رینج پورې راشي نو دې ټیم کې به د بیټرۍ دا تیزاب بالکل ټیک ټاکي او بالکل پرفیکټ دي، هیڅ مسله به په دې تیزابو کې نه. چونکې زمونږ د تیزابو لیول که تاسو وګورئ دلته دا د شین غو پورې رسېدلی، شین رنګه پورې. دې مطلب دا دی چې دا تیزاب لږ کمزوري شوي دي، دې تیزابو زر تر زره بدلول پکار دي. او کچری دا تیزاب بره وخیږي ریډ کلر ته یا دین هم بره وخیږي نو دې ټیم کې دغه تیزاب زمونږ خرابي. نو په الحال چې کوم زما د بیټرۍ تیزاب دي دا اوس دې ټیم کې زر تر زر تقریبا هفته نیمه کې د دې بدلول ضروری دي. او کچری په دې زیډ کلر باندې وای نو دا تیزاب بیا بالکل ټیکو. اوس په دا دین موږ همدغه شانو باسو چې دا تیزاب دا نوز چې د کم دا بره اوچته کې او بره نه به دا داسې پریس کې چې څومره پریس کې د انجکشن په شان به دې نه دا ټول تیزاب بهر وځي او دا به داسې راوچت کړي چې واپس ځان سره تیزاب روان اخلي. اوس تاسو ته ښایم لکه مثال په تور باندې بلب هم تاسو داسې دغه شان چیک کوئ چې هر څومره هر یو پیس یعنی هر یو ټنکۍ چې دا به تاسو چیک کوئ. که د دې ریډینګ زه وګورم دې کې هم تیزابو ما سره دا دي بدل شوي دي. د اولنۍ او دویمه چې کوم دی د دې دواړو کلر تقریبا شین دی، مطلب دا د بیټرۍ تیزاب ما سره ډیر زیات خو نه دي خراب، خو زر تر زره دا تیزاب بدلول غواړي. نو دغه شان که زه څومره هر یو ګورم نو بیا خو ټایم پې زیات لګي نو دا دوه تاسو ته ریډینګ واخلو او دغه شان به دا واپس خالي کولی شي. خالي کولو کې به احتیاط کوئ چې دا یعنی داسې پاتې نه شي چې په دې کې زاړه تیزاب وي ځکه چې بیا خو به دې د زاړو تیزابو حساب کوي. اوس په دې سیکشن کې تاسو ته بلو بیټرۍ دا دویمه چې دا ډېره زیاته خراب او وختنۍ بیټرۍ ده او مطلب دا دی چې دې کې کوم تیزاب دی هغه زیات خراب دي. نو زه یې ګورم په هایدرومیټر سره یا د ګیج سره چې دې کې څه فرق دی. اوس په تاسو همدغه شان چې څنګه طریقه کار موږ په دې اولنۍ بیټرۍ کې کړی دی همدې کې هم دا طریقه کار کوو. دا چې کوم هایدرومیټر دی دا به دې ته دننه کې او دا بره چې کوم ربړ دی دا به ښه ټایټ طریقې سره پریس کې چې کله دا پریس شي نو دې به واپسې کې ځان سره پرې به ځان سره به تیزاب راواخلي. اوس که تاسو دلته دې ته په غور باندې وګورئ د دې تیزاب داسې چې بالکل تور شوي دي، وګورئ بالکل خراب شوي دي. یو خو د دې کلر نه موږ ته پته ولګي د دې تیزاب خراب دي، کم دننه پلیټونه دي هغه خراب شوي د خرابېدو د وجې نه چې کم ډست دی ګندګي دغه دننه ناسته تیزاب یې ډېر زیات خراب کړي دي. خو میټر سره موږ ته څنګه پته لګي مثال په طور دا سپین هم وایي ګن پکې نه هم وایي دلته موږ ته هایدرومیټر نه پته لګي تاسو دلته ښکاري دا هایدرومیټر به بالکل داسې سټریټ نیسي نو دلته موږ ته پته لګي چې کم بال چې کم دی پکې کم دننۍ شیشه دغه مکمل طور باندې ډوبه کړې ده. مطلب دا دی چې زیړو ګیاس هم نه د شنو نه او سرو نه هم بره ختدلې ده. مطلب دا د دې تیزاب تقریبا زیرو دي، ختم شوي دي، مکمل طور باندې دا تیزاب ختم شوي دي.
نو دا طریقه کار و چې څنګه طریقې سره موږ د تیزابو پته لګي چې دا ښه دي که خراب دي او تاسو به خیال کوئ چې دا هایډرومیټر به همیشه دپاره دغه شان سټریټ په 90 انګل باندې نیسئ که نه چې څومره کوږ وي دا شیشه بیا د دننۍ شیشې سره نښلي نو بیا هم صحیح ریډینګ تاسو ته نشي درکولی. اوس په دې کنډیشن کې دا موږ ګورو چې دا تیزاب مکمل طور باندې خراب شوي دي. کومه دننۍ شیشه ده که تاسو دلته لږ دې ته په غور سره وګورئ نو ته دا کیمرې کې راوستی شي نو دلته وګورئ مکمل طور باندې دننه شیشه ده په دې کې ډوبه شوې ده ختمه شوې. د دې مطلب دا دی چې دا تیزاب بالکل خراب شوي دي. نو په د نننۍ ویډیو کې موږ تاسو تیزابو چیکینګ چل وښولو. دې نه علاوه د دې چارجینګ چل هم موږ معلومه شو چې یعنې په دې بیټرۍ کې څومره دا بیټرۍ زموږ چارج ده څومره چارج نه ده دا موږ د دې هایډرومیټر په ذریعې سره په اسانه باندې معلومولی شو. او که دې ریلیټډ ستاسو تپوس پوښتنې یا مثال په طور باندې موږ نورې ویډیو هم زما خیال دی کسان تپوسونه کوي چې موږ بیټرۍ احتیاطونه څنګه طریقې سره وکړو یعنې خپله بیټرۍ به څنګه سیف ساتو خپله بیټرۍ به چېرته ږدو بیټرۍ کوالټي به سي نو دا څیزونه به تاسو زه ټایم ټو ټایم ښایم یا څومره شمسي دې ته پکار ده. اکثر مسله دا چې زموږ د بیټرۍ خرابېږي ولې تیزاب دومره زر ولې خرابوي د دې میجر کاز چې کوم دی غټه وجه دا ده چې اکثر زموږ بیټرۍ باندې لوډ زیات وي یعنی چې کوم پکې لګېدلي لیټونه دا څیزونه لګېدلي دا لوډ زیات وي او چارج ورته بره نه کم راځي که شمسي ورته تا لګولي یا اډاپټر لګولي نو یو وجه خو دا ده صحیح. او دویمه وجه دا ده چې موږ دا بیټرۍ په ټایم ټو ټایم چیک کوو نه د دې تیزاب موږ چیک کوو نه د دې وجې نه دا بیټرۍ موږ سره ډېر زر خرابېږي. نو پکار څه دي چې کم از کم موږ 3 هفتو وروسته ګنې په میاشت کې یو ځل تیزاب موږ چیک کوو. تیزاب هم دومره ګران څیز نه دی تقریبا 200-250 کې موږ تیزابو ډبې میلاویږي او هغه تیزاب د ټولې بیټرۍ کمپلیټ